مهرباني او دې بعد عمر نصیر خان صاحب ته درخواست چې د داسې خدا ویل چې خپل قیمتي ټیم د مېلمنو ته ورکوم ولې چې راغلي دي د دې ټیم نه ځای کوم د هر سړي کور ودانۍ ویلې دي او په اخر کې د یو سړي ټیم نه خبرو راځي به یو کار زون لري کور مدار ټکدار علاودین صاحب ته بنن ورکوم چې راځي دا زموږ خلکو ته زموږ مېلمنو کور ودانۍ ورته دوه خبرې وکړي دا باندې به د انعامات سلسله بیا جاری ساتو ټکدار علاودین صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بطول لمخا دې ګروند کې ناس مشران او مشر راغلي درانه مېلمانه تر سټیج ناس ملک فضل کاکړ رمضان خان اظهار خان عاصف منګل او مشر علاقې مشر عمر خان تر سټیج ناس دي او له سره سره د کلی درانه مېلمانه بولې قربه بولې تر سټیج مشر ناس تاسو د ټول اجازه وینا خو کوله خو زما استاد ناز دی اسحاق صاحب چې مې چې هم ګټلې دي وینا نور نه کوم زموږ د نن راته کلی ریګیلا او دا ټورنمنت فائنل صرف او صرف دا دی چې د دې ځوانانو د اسلام ځای د پاره راغلی ان شاء الله تعالی په هر مرسته موږ سره ولاړ یو سپورتس دی هغه تاسو ته شمالونه ده چې هغه په سوسایټي کې کوم فائدہ لري په کوم معاشره کې کوم فائدہ لري او دا ځوانانو ته دا ریکویسټ دی چې تاسو خپل سپورتس خپل په مهنت سره وکړئ او له سپورت سره سیاست هم وکړي زه له خپله جانبه څخه د دې ټورنمنټ ارګنایزر کمیټۍ ته 50,000 روپۍ اعلان کوم او له دوی سره کوم چې وینر ټیم دی هغه ته هم د نغدو اعلان کوم او له دوی سره رنر ټیم ته او له دوی سره دوه پیران دي او دوی میډیا ده او کمیټري والا ته تاسو ټول ته او مین اف د میچ مین اف د سیریز ټول ته د نغدو اعلان کوم په هر مرسته ورور در سره ولاړ دي تاسو همت خالي غواړو هر ټیم دا ګرون افادول غواړو تاسو په توسط ډېر حافظ کریم صاحب نشته وکي نو دغه د ډیر خوندور سینا مجلس نورم حافظ کریم صاحب چې بای بس وخت سره نو وخت دی بای چې د انعاماتو سلسله جاری سي ګور مدار راغلو کلمو د دې بعد د انعاماتو سلسله شروع کو اولاد د پاره چې څنګه ټیکدار علاودین صاحب چې موږ د هر څه د پاره د نمانه وخت د پاره موږ انعامات شي نو اولاد د پاره مین عبد المیش د پاره زبی الله راځي چې ستاسو چې چوکل جانب سره د مین اف د میچ د پاره رمضان کاکړ صاحب مین اف د میچ انعام دی ورکړي ډېر مهرباني تر راودي کاکړ د انعامات سمخ کې محمود جوار خپل وینر د رنر انعامونه سره ورکو دغه مابعد به د ټیکدار راودي د خپل انعامات بیا سره تقسیم کو اول وینر ټیم د پاره سکر د ټورنمنت خپل اصول 4000 روپۍ د سٹار سي چوکل لپاره عمر نصیر خان هم دغه ورکو چې د وینر ټیم ته دغه انعام ورکړي دویم د پاره موږ رنر ټیم د پاره چې کوم زر په شوې ملک فضل صاحب ته دعوت ورکو چې د راځي د رنر ټیم ته ورکړي رنر ټیم خو کپتان را ولاړ سي دا خپل زر په انعام دی ورکړي د کټي طرف چې کوم زر په ورکړي اوس او د دې باندې به د ټیکدار علاودین خپل انعامات چې ډول کوم کسان ته زور کو دغه سلسله به جاری کو داول انعام د پاره د میډیا کیمرا سي چلول لایو چلولې د محمد اقبال لپاره د عبدالرحمن لالا چې د میډیا لپاره ټیکدار علاودین خپل انعامات استقبال خان جوړه عبدالرحمن لالا خپل انعام ورکړي
حسین دویم انعام دپاره د پیرو دپاره ولی محمد او محمود خان د دې دپاره موږ مننه ورکوو صاحبزاده رشید صاحب ته او سکرټر صاحب ته شکر چې دا دوه کسان ته د انعامات ورکړي. او دویم صدر سهیل صاحب د محمود خان ته دا او د دې بعد میل عبد سیریز دپاره چې کوم انعام ټیکدار علاؤالدین صاحب یې مشر عزیزالله صاحب ته موږ د مننه ورکوو چې دوی راځي د خپل انعام میل عبد سیریز ایمان خان ته ورکړي شعر امراض سیسي ریګي. او د دې بعد خمونو کمارا لبرا پروا نه کې د کمنټري دپاره چې کوم ټیکدار علاؤالدین اعلان کړی و هغه خو نو زه خپله ټیکدار علاؤالدین او دې بعد د ګټلو ټیم دپاره بیا مننه ورکوو چې ملک فضل صاحب راشي او هغه ته خپل انعام ورکړي. سټار سیسي چوکل او د دې بعد د رنر ټیم دپاره بیا موږ دا ورکوو چې رمضان کاکړ صاحب خپله انعام ورکړي رنر ټیم کپتان ته. او د دې بعد رال بوسان ټورنمنټ صدر چې دا ټورنمنټ رئیسل دی حضرت علي کاکړ ته ټیکدار علاؤالدین د لاسه انعام ورکړي. شعر عمران سیسي د پلیر تاج محمد ته د ټیکدار علاؤالدین له طرفه څه انعام دی ټیکدار علاؤالدین. او د دې بعد موږ احمد خان ته دعوت ورکوو چې دی راشي دا یو شعر مهمان خصوصي علاؤالدین کاکړ ته ورکړي. او د دې بعد موږ دعوت حافظ کریم صاحب ته ورکوو چې دی محمد نصیر خان صاحب ته راشي خپل دویم شعر انعام ورکړي مهمان خصوصي. ډیره مهرباني په اخر کې زموږ د خپل کلي د ځوانانو د ټولو شکریه ادا کوم د سټار سیسي چوکل خصوصي ډیر شکریه ادا کوم او دا راغلي مېلمانه موږ ته ډیر قدرمن دي. دا روایه کور ودان د مهمان خصوصیانو زموږ د مشرانو کشرانو دا روایه کور ودان چې د خپل قیمتي وخت مشترک کړي د هر سړي پر خپل ځای باندې کور بزر ور ودان. ډیره مننه الله به قدر وکړي.